أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلیلا ما تشکرون. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة عرف پارہ نمبر 8 رکو نمبر 1 آیات نمبر 8 9 10 درې آیاتونه چې دی نو هغه به ویلې کېږي. د قیامت متعلق چې دی نو هغه ذکر و نو اوس الله رب العزت وایي چې نو هغه په ورځ د قیامت باندې وزن چې دی نو هغه به دا حق او سچ وي. وزن نه مراد دلته چې دی نو هغه څه دی؟ بعضې حضرات وایي چې دلته د وزن نه مراد عدل دی، خو اهل سنت والجماعت وایي چې د وزن نه مراد عدل نه دی بلکې د وزن نه مراد هم دغه وزن دی چې اعمال به تللی کېږي. معتزله دا یو فرقه باطله ده، د هغوی د دې چې دی نو هغه انکار کوي د دوو وجو نه. یو وجه چې دی نو هغه دا ده د هغوی په ورځ د قیامت باندې د اعمالو تول نشته، ځکه چې دی نو هغه تول خو هغه څوک کوي چې چاته علم نه وي. نو الله رب العزت ته خو علم شته، نو که د اعمالو وزن چې دی نو هغه شي نو دی نه د الله پاک چې نو د علم د نفي راځي، یعنې جهالت راځي والعیاذ بالله. نو د دې وجې نه اعمال چې دی نو هغه به تللی کېږي نه. دویمه وجه چې دی نو هغوی دا ذکر کوي چې دا اعمال به د دې وجې نه تللی کېږي چې دا خو عرض دی، دې د وجود نشته، نو چې کم شیز له وجود نه نو هغه تللی کېږي څنګه. موږ ورته وایو چې نو اهل سنت والجماعت زموږ عقیده دا ده چې اعمال صالحه اعمال سیئه دا به په ورځ د قیامت باندې د هر انسان عملونه چې نو هغه به تللی کېږي. قرآن چې نو هغه په هغې باندې ګواه دی والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. صورت زلزال کې التی الله رب العزت چې نو هغه فرمایي نو هغه څوک چې نو چا صورت زلزال نه صورت قاریه کې نو هغه کې الله رب العزت فرمایي چې فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. د چا وزن چې په ورځ د قیامت باندې دروند شو نو هغه به د الله پاک په رضامندیا کې. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. چا وزن چې نو هغه سپک شولو نو هغه به جهنم ته ځي. احادیث مبارکه کې ډېر شی چې نو هغه بشمار احادیث مبارکه په دې باندې دال کی. تفسیر مزارک کې هم د ذکر لیکلي، معارف کې هم ډېر شی احادیث نو هغه نقل کړي دي. دغه شانتي ابن کثیر تفسیر ابن کثیر چې نو په هغې کې هم نقل کړي دي چې وزن چې نو هغه شته. من جمله د هغې نه یو د حدیث دی چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت چې نو مفهوم یې دا دی ورځ په قیامت به یو سړی راویستلی شي، د هغه سره به نو هغه یو کم سل دفترونه چې نو هغه به د ګناهونو نه ډکي، سوا چې نو هغه د یو پاڼې د یو ورکوټې شانتي بطاقه بدل ورکړی شي د به وایي چې لاړ شه چې نو هغه د خپل عمل وتله. وګه د دې سته چې د الله پاک وایي چې ته کې څه دغه شته تا باندې فرشتو څه زیاتې کړی دی، ټولو خبرې به وکړي، بیا به یو ورکوټې شانتي چې نو پرچې دل ورکړی شي، لاړ شه دا واله او دا چې نو هغه وزن کا دی به یا الله د دغې مقابل کې د دې چې نو هغه څه حیثیت دی. الله رب العزت به وایي چې نن ورځ د انصاف ده، ته لاړ شه خپل عمل چې نو هغه وتله تا ته پته ولګي. دې چې نو هغه راوالي څنګه چې هغه کې ښودلی شي نو یو دم به چې نو هغه دغه کلمې دا پرله دا به چې نو هغه درنه شي او دا بله به چې نو هغه سپکه شي. بل حدیث مبارکه کې راځي د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مناقب کې دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د وجود نه چې نو هغه ورکوټ و وجود چې نو هغه داسې هلکه پلکه هم ولو، دا چې نو خپې مبارک چې نو هغه کمزورې نری ولی. حضور علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د خپې د وجود د دې ته وداسې مه ګورئ، په ورځ د قیامت دا به د غرون نه هم چې نو هغه زیات وزني دی. داسې ډېر شی دی. بل حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي چې په ورځ د قیامت چې نو هغه دغه میزان تله د هغې مفهوم دا دی چې د دې دپاره به چې نو هغه څه وي، یو به ورسره جبه به یې دی دپاره او دغه شانتي د دې به دوه چې نو هغه پرلي یو پله یو چې نو هغه چاپړی دا به دومره غټي چې د مشرق نه واله تر مغربه پورې دا ټوله دنیا پکې کېښودلی شي، دا په هغې کې راځي. بل حدیث مبارکه کې راځي چې دا به دومره غټ وي چې دا اوه ځمکې اوه اسمانونه په دې کې کېښودلی شي، نو دا په دې کې راځي.
نو ورځ د قیامت باندې ډېر شي احادیث په دې باندې دال چې وزن چې نو هغه د حق د دابه کېږي. اوس دغه وزن چې نو هغه به د سبا کېږي نو یو قول به کې دا دی چې د اعمال چې نو د عملنامو کې چې کوم لیکل شوي دغه عملنامې به تللی کېږي. لکه څنګه چې مونږ د اولني حدیث چې نو هغې خلاصو وي. دویم دا دی چې انسانان به تللی کېږي لکه څنګه چې موږ د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د روایت مطابق وي. او دریم دا دی چې الله رب العزت به د اعمالو له یو جسد ورکړي یو جسم به ورکړي دغه اعمال چې دی نو هغه به تللی کېږي. نو دا حق او سچ دی. معتزله ته موږ وایو یو خو قرآن په دې ګواه دی احادیث چې هغه په دې شاهد دي او دریم د هغوی عقلي دلیل ویلو نو موږ له د عقلي دلیل جواب دا ورکو چې انسان داسې آلات چې دی نو هغه ایجاد کړی دی چې د هغه د انسان د وجود د حرارت هم معمول ترمامیټر چې نو هغه کېښودلی شي هغه ستا د وجود حرارت چې نو هغه ته ته وایي چې ستا چې نو وجود کې چې نو هغه 100 درجه حرارت دی 98 دی 101 دی 102 دی. دنیا کې وګوره چې نو هغه موږ دا ګړۍ لګېدلې ده دې ګړۍ کې چې نو هغه موږ ته ښیي چې دوره چې نو هغه ګرمي ده دومره یخني ده روزانه چې نو هغه د ټایم هغه تا ته ښیي. هوا چې نو هغه وکتلی شي هغه تللی کېږي هوا کې دننه بیا نمي چې دی نو هغه تللی کېږي. نو دا څومره شیزونه چې دی نو دا خو هم وګوره دې شیزونه چې نو هغه وجود نشته عرض دي د هغې باوجود دللی کېږي. نو چې خدای پاک یو مخلوق پیدا کړی هغه داسې شیز ایجاد کولی شي نو الله رب العزت خو په طریقې اولا کولی شي. اشرف علي تانوي رحمه الله چې نو هغه یو کتاب دی انتباهات مفیده اکابر کتاب ګوره په دې کې ډېر برکت وي. نو د هغې دغه کتاب کې لیکلي انتباهات مفیده کې چې کسی چیز کا آپ کے عقل میں نہ آنا ستا یو شیز قیدیں لکلی دا چې ستا په عقل کې چې یو شیز ناراضي یہ اس کے بطلان ہونے کی دلیل نہیں ہے چې دغه شی چې نو هغه دی بدل. دویمه قاعده هغه لیکلي یو مستبعد دی او یو محال دی. نو مستبعد او محال کې چې نو هغه فرق دی. نو بیا د مستبعد چې نو هغه مثال دا ورکړی چې هغه د عام حقوق کې داسې ډېر نه کېږي نو ته به داسې نه وایې چې دا شی کېدی نشي دا محال دی. په هغه وخت کې چې نو هغه دوی د قولو دوی چې نو هغه د خوارز د څنګه به کېږي الله رب العزت چې نو هغه وښودل زموږ د مخکې دغه ټول شیزونه تللی کېږي. نو بهرحال اکابرو کتابونه لږ ګورئ دې سره فایده چې نه نو هغه ډېره کېږي. نو الله رب العزت وایي فمن ثقلت موازینه دا چا چې نو هغه وزن دروند شو فاولئک هم المفلحون دا کسان چې نو هغه فلاح موندونکي دي. ومن خفت موازینه او دا چا چې نو هغه وزن سپک شولو فاولئک الذین خسروا انفسهم دې کسانو تاوانیان کول خپل ځانونه بما کانوا بآیاتنا یظلمون ځکه چې دوی چې نو هغه څه کولو زموږ په آیاتونو باندې ظلم یې کولو بې انصافي یې کوله. آخرنی آیت کې دریم کې الله پاک وایي لقد مکناکم فی الارض مونږ تاسو له ځای درکو ټکانه مو دله درکړله په ځمکه کې. نو تاسو له چې کله مونږ ځای درکو ټکانه مو درکړله تاسو له مونږ چې هغه راحت او آرام درکړو وجعلنا لکم فیها معایش ستاسو دپاره مونږ په دې دنیا کې چې نو د ژوند د تېرولو اسباب مو دله پیدا کړلو اوبه مې درته پیدا کړئ هوا مې درته پیدا کړله غذا مې درته پیدا کړله سبزیان مې درته پیدا کړلې چې څومره شیزونه د انسان د ژوند او د هغه د بقا سره تعلق چې نو هغه ساتي. نو دا ټول شیزونه الله وایي ما تاسو دپاره پیدا کړله ته مې چې پیدا کولې ساده پیدایش سره مې دا ټول شیزونه ستاسو دپاره پیدا کړل. ځمکه کې مې دله زیم درکړو ستوګنه مې هم درکړه او د ستوګنې سره چې نو هغې کې مې دله دا هر څه ستا د ژوند د بقا دپاره مې دله دا هر څه پیدا هم کړلو. نو بیا خو په کار ده چې تو زما شکر ادا کړي زما چې دی نو هغه عبادت وکړي ما سره څوک شریک چې دی نو هغه جوړ نه کړي. نو چې اوس کله الله رب العزت وایي چې ما تاسو له چې دی نو هغه دغه مقام درکو دغه درجه چې دی نو هغه مې دله درکړله نو په کار خو دا اول چې تاسو شکر ادا کړئ. نو اوس تاسو د شکر په ځای باندې چې دی نو هغه دا کوئ قلیلا ما تشکرون ډېر کم تاسو کې چې نو هغه شکر ادا کوي. نو تاسو شکر پرېښودو او د هغې په ځای مو ناشکري چې نو هغه شروع کړه او د ټول نه لویه ناشکري چې نو هغه دا ده چې د الله سره سړی شریک جوړ کړي. د ټول نه لویه بد اخلاقي دا ده چې سړی چې نو هغه د الله پاک سره چې نو هغه شریک جوړ کړي. د ټول نه لویه بد اخلاقي ده د ټول نه لویه چې نو هغه بدتمیزي ده. ځکه سړی چې نو هغه د پلار ونه مني خلک وایي که نه ډېر بدتمیزه دی عام خو کس پرېږده وایي د پلار هم نه مني. نو چې یو سړی خدای پیدا کړی خدای ول د رزق انتظام کړی تمام اسباب ول ورکړي او دی د هغې الله شکر نه ادا کوي نو د ده نه نور بیا چې نو هغه بدتمیزه شته د نه بل بد اخلاق شته د نه بل چې نو هغه وران کار شته چې خدای پیدا کړی ارسې ول ورکړی او د هغې الله چې نو هغه نه د هغې الله د توحید اقرار کوي نه د هغې الله پاک چې نو هغه عبادت کوي نه د دغې الله چې نو اوامر پسې راوړي. الله دې موږ ته خپله بندګي چې نو هغه نصیب کړي.
والوزن او وزن طول د عملونو یوم اذن بدغه ورځ باندې الحق حق دی فمن ثقلت نو د چاچنه نو هغه درانه شولو موازینه تلی یعنی تلی دنه کوي فاولئک نو پس دغه کسان هم المفلحون هم دي چې نو پلاه مندون کې دي اخلاص مندون کې دي ومن خفت موازینه او د چاچ سپک شوي تلی دنه کوي فاولئک نو پس دغه کسان فاولئک الذین نو پس دې کسانو خسرو په نقصان کې واچولو انفسهم خپل ځانونه بما کانو په سبب د دې چې به آیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې به یظلمون ظلم کولو ولقد مکناکم او بشک مونږ تاسو له زې درکړو فل ارض پس مکه کې وجعلنا لكم او جوړ کړو مو تاسو د پاره فيها پدې کې معائش سامان د ځوان قلیلا ما تشکرون ډیر لږ دی پتا سو کې شکر کوونکې